أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دا مکی سورت تے ترتیب قرآنی کی 12 نمبر سورت تے مخی دا دین دا اللہ فضل سر یول سورتنا ختم شو. ترتیب نزولی کی 53 نمبر سورت تے نازل شوه دے پس د سورہ هود نا او مخی د سورہ حجر نا د مکی مکرمی اخیری دور کې دا نازل شوه دے. آیتونه مبارکه پکې یوصل او یولستی، رکوعات پکې 12 نوم د سورت سورہ یوسف ته. وجه تسمیه د یوسف علیہ السلام نوم مبارک په دې سورت کې سلیری زر راغله دي 24 زله، ځکه دې سورت ته سورہ یوسف ویل شي. ربط د دې سورت د ما قبل سره په غنو وجوه سره دي. یو دا چې سورہ هود کی تسلی و نبی علیہ السلام لرا، نو په دې صورت کې هم تسلی د نبی علیہ السلام لرا. دویم ربط دا دی چې سورہ هود هم د یو پیغمبر په نوم سره مسما وو، هود علیہ السلام، او دا صورت هم د یو پیغمبر په نوم سره مسما دی، یوسف علیہ السلام. نو ځکه دا صورت په هغه پسې راوړو. شان نزول د دې صورت مبارکه هغه دا دی چې کله د نبی علیه السلام د رسالت خبر مدینه منورې ته ورسېدو، نو مدینه منوره کې يهود پاتې کېدل. هغه د مکی مشرکینو ته سوال جواب راولېږل، تاسو د پیغمبر نه یو تپوس وکړئ، دا ورته ووایي چې د بنی اسرائیل خپل ملک چې هغه شام دی، دوی مصر ته څنګه راغلو. دویم د یوسف علیه السلام واقعه سوا دا تپوس تاسو رد نه وکړئ. مکه مشرکین راغلو د نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړو چې بنی اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه راغلي دي. الله تبارک وتعالی سوره یوسف نازل کو. دا په قران کې واحد واقعه ده د یوسف علیه السلام چې دا په قران کې صرف یو ځل راغلی ده، بل ځای کې د یوسف علیه السلام د واقعي ذکر نشته ده. دارنګه هر واقعه چې د لږ یو ځای ذکر شوی او لږ بل ځای ذکر شوی ده. دا واحد واقعه د یوسف علیه السلام د چې دا په قران کې په یو ځل باندې نازله شوی ده، ټول په یو ځای باندې نازله شوی ده. ترجمه د دې سورت: بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله تبارک وتعالى چې عام مهربان دی، خاص رحم کوونکی دی. شروع کوم. الف لام را. الله تبارک وتعالى په دې په معنا د دې حروفو. تلک آیات الكتاب دغه دی آیاتونه د کتاب المبین واضح بیان کوونکی دي. انا انزلناه یقینا نازل کړه موږ دا قران دا کتاب. انا انزلناه یقینا نازل کړه موږ دا کتاب قرانا عربیا، قران په واضح جبه کې چې عربي جبه ده. لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوه شئ. نحن نقص یقینا موږ بیانو علیک پتا باندې. انا انزلناه یقینا نازل کړه موږ دا کتاب قرانا عربیا، قران په عربی جبه کې. لعلکم تعقلون کې دیشي چې دوی پوه شي، دا عقل کار واخلي کې دیشي. یعنی دا دومره واضح خبر باوجود د دوی نه ایمان راوړل یقیني نه دي، صرف امید کې دیشي. نحنو مونږه نقص بیانو علیک پتا باندې احسن القصص خیسته بیان بما اوحینا په سبب د دې چې وحی کړی مونږه الیکا تا هذا القرآن د دې قرآن. وان كنت اگر چې تو من قبل مخک د دینا لمن الغافلین خامخا د به خبرنا. اذ قال یوسف هر کله چې فرمایل یوسف علیه السلام لابیه پلار فلتا یا ابتی ای پلار زما انی رأیتو یقینا انمزو 11 کوكبا یول استوری والشمس انور والقمر اسپغمی رأیتهم انم دوی لرا لی ساجدین چې ما ته سجده کوونکي دي.
یوسف علیه السلام خوب ولیدو او پلار ته دا خوب وویلو د وړوکی دی په دغه ټایم کې ماشوم دی پلار خوب اینما 11 ستوري او نور او سپوږمۍ دا ماته سجده کوي نو 11 ستوري یعقوب علیه السلام د په خوب پوه شو چې د 11 ستورو نه مراد د 11 رونه دي ځکه یوسف علیه السلام دا ټول 12 رونه او د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا 10 زامن د مشرۍ خزینه وو او دا 2 زامن د کشرۍ خزینه وو چې کله لومبۍ خزه مړه شوه نو بیا د هغې د خور سره یې نکاح وکړه نو د هغې نه بیا یوسف علیه السلام او بنیامین پیدا شو نو دوی دواړه د یوې مور نه او دا 10 مشري رونه چې دا د بلې مور نه دوی 12 زامنو د یعقوب علیه السلام او بیا د 12 واړو اولاد پیدا شوی دی او د هر یو زوی نه ځان له خاندان جوړ شوی دی د دې وجې نه بني اسرائیل چې دا 12 قبیلې وي او دا اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب وو نو د دې وجې نه دوی ته څه ویل کېږي بني اسرائیل د اسرائیل اولاد یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد نو یوسف علیه السلام زه په خوف کې اینم چې 11 ستوري دي او نور د سپوږمۍ د ماته سجده کوي یعقوب علیه السلام پوه شو چې دا 11 ستوري د رونه دي او دا نور سپوږمۍ مور او پلار دي چې دته سجده کوي مطلب دا الله تبارک وتعالى به دنه ډیر لوی انسان جوړوي قال رأيتم انم دوی لرا لی ساجدین چې ماته دي سجده کوونکي قال او فرمایل یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچڑیا لا تقصص مبیانوا رؤیاک خوفا علی اخوتک رونو خپلتا یو دا چې خوب دا ارچا ته بیانول نه دی پکار دویم دا چې خوب څه حقیقت لري نو ګوره خوبونه چې دا په درې قسم دي یو قسم خوب او هغه چې سړی د ورځې څه سوچونه کوي خو چې ودې شي هغه بیا په خوب کینی ښکاری سړی دی ټول ښکاری په سوچ کوي چې ودې شي ښکار بکی په غرونو کې رواني نو دغه خوب له اعتبار نشته او نه دغه څه تعبیر وي دویم قسم خوب چې هغه شیطانی وسوسې وي د شیطان د طرف نه انسان ته کله خوشاله راځي او کله یاري راځي په خوب کې دغه خوب لم څه اعتبار نشته دی دریم قسم خوب چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه وي او داسې خوب ته د نبوت څلوېښتمه حصه ویلې شوې ده یو خو د پیغمبرانو خوب دی هغه وحي وي خو چې انسان څومره نیکعمله وي نو دومره د خوب رښتینی هم وي او چې څومره سړی په فسق او فجور او ګناهونو کې اخته وي دومره د هغه خوب له اعتبار هم نه وي نو چې کله د انسان ته خوب درته وي نو اول به د هغه نه دا تپوس وکړي چې هلکه دا خبرې خو به دې چېرته د ورځې په زړه کې نه وي دویم دا دی د هغه د کار تپوس وکړي چې ته کار روزګار څه کوې شوق د څه شي لري نو که د هغې سره د هغې تعلق ونه پوه شي چې د دې خوب څه تعبیر نشته دی نو یو قسم خوب هغه دی چې هغه د الله د طرف نه وي دا اکثر نیکان خلک کله کله د کافر او د فاسق فاجر خوب هم رښتینی شي خو اکثر خوبونه د نیکانو خلکو رښتینی خوبونه وي نو چې کله د خوب ولید دا به هر انسان ته نه بیانوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان خوب ویني دا خوب معلق زوړند وي چې کله د دې تعبیر ایستلی شي نو دا خوب هغه شانتي واقع شي وجه دا د تقدیر په دوه قسمه دی یو تقدیر مبرم دی یو معلق دی یو خو هغه تقدیر دی چې پکې بدلون نه راځي دویم قسم تقدیر هغه دی چې بدلون راځي الله تبارک وتعالى داسې لیکلي کو د انسان دا کار وکړو زه به داسې وکړم لکه په دعا سره د انسان تقدیر بدلېږي که نه دغه معلق تقدیر مراد دی الله تبارک وتعالى په ازل کې دا لیکلي کو د انسان دعا وغوښته خو زه به دا کار ولا وکړم کوی نه غوښته نو نه یې کوم ولا نو دین تقدیر معلق مراد دی نو چې کله انسان دا خوب بیان کړي چې د دې تعبیر اوس نو دا هغه شانتي واقع کېږي دا شانتي واقع کېږي دیو جن حدیث مبارک کې من راغلی دی چې خوب به هر چاته نه بیانوي خوب به هغه انسان ته بیانوي چې هغه پوه وي عالم وي دویم دا دی چې ستا خیرخوا وي ستا بدخوا نه وي ځکه که انسان ستا بدخوا دی او تا ورته خوب بیان کړو ډایرکټ غلط تعبیر به وباسي که نه بیا به هغه شانتي واقع کېږي نو خیرخوا ته او عالم ته او پوه انسان ته به خپل خوب بیانوي چې ما داسې خوب لیدلی دی نو یعقوب علیه السلام هم یوسف علیه السلام ته فرمایي دا خوب خپل ورونو ته مه وایه ځکه یعقوب علیه السلام د مخکې نه پوهېدو چې دا ورونه ورسره حسد لري وقال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچوړیا لا تقصص مبیانوا رؤیاک خوفا علی اخوتک پرونو خپل باندې فیکیدوا لک نو دوی به تدبیر او کستا خلاف کیدن په تدبیر کولو سره ان الشیطان یقینا شیطان چې دی للانسان د فار د انسان عدو مبین دشمن د ښکارا نو یوسف علیه السلام خوب په ورکوالي ولیدو او دا غي تعبیر بیا کله ښکار شو چې کله یوسف علیه السلام سلويختو کالو ته ورسید الله ورته پیغمبري ورکړه نو دا لازم نه ده چې ته نن خوب وینې او سار لدی دا غي ته څه ښکار شي نتیجه ښکار شي کله کله دا تعبیر ډیر مده پس ښکار کیږي
وكذلك ودارنګ یجتبیکا ورکړی تعالی را ربک ربستا وكذلك ودارنګ یجتبیکا ورکوي تعالی را ربک ربستا ويعلمک او بخیتا تا من تاویل الاحاديث د تعبیر د خوبوننا ويتم او پربکی علیک پتا باندې نعمته نعمت فل ويتم پربکی نعمته نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب سرنګ چې پوره کړو په آل د یعقوب علیه السلام ويتم پربکړي نعمت او نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لك سرنګ چې پوره کړو دا علی ابویک استا په مشرانو باندې من قبل مخکره دینا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی ان ربک ان ربستا علیم فود حکیم حکمت والده لقد كان في يوسف او په تحقیق سره شته په واقع د یوسف علیه السلام کې او اخوتی او درونو دغه کې آیت النخیل للسائلین د پاره د تپوس کوونکو د یوسف علیه السلام او دغه درونو په واقع کې ډیر نخې د عبرت موجود دي لوی نخه خو پکې دا ده چې الله تبارک وتعالى چاته ذلت ورکی کنه نو څوک ورته ذلت نشي ورکولې او چاله چې الله ذلت ورکی کنه هغه ته عزت نشي ورکولې مقصد دا دی چې ټول دنیا ستا خلاف راټول شي خو چې الله تبارک وتعالى ستا عزت مقرر کړي او ستا مرتبه مقرر کړي ستا په مرتبه کې څوک نقصان نشي راوستي د یوسف علیه السلام خلاف ټول رونه راټول شو چې یوسف علیه السلام الله کوم عزت ورکو هغه ورکو او په دې کې تسلی د نبی علیه السلام لرهم چې فاک پیغمبر خپکه ګما څنګه چې د یوسف علیه السلام خلاف ډیر تدبیرونه شي خو الله کامیاب یوسف علیه السلام کو مخالفین کمزوري او ناکام شو ذکرنګ کو ټول کفار ستا خلاف راټول شوی دي ستا اس نشي کولای الله به تاسو کامیابی درکړي او ستا مخالفین به ناکام کوي اذ قالوا هر کله چې ول دی یوسف خامخا یوسف چې دی او اخوه او ورور ددو یعنی بنیامین احب دا ډیر محبوب دی الی ابینا پلار زمونږ ته ونحن غصبا او مونږ یو جماعت یو مونږ ډیر کسان لزوانان یو بیا زمونږ پلار د دې ډول سره مینه کوي ان ابانا کنا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکارا کې دی زلال نه گمراهی نه ده مرادو ځکه چې یعقوب علیه السلام خو پیغمبر نو پیغمبر ته گمراه وایي دا کفر دی نو دوی کو پلار ته بیا گمراه وایي دوی په کافر کېدل کنه دوی کافر نو مسلمانان وو کفار نو د زلال نه مراد څه شو سادگی ساده سره د دوه ماشومان سره مینه کوي موږ لسته نه روح جماعت موږ سره مینه نه کوي ان ابانا کنا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکارا کې دی او قتلوا یوسف قتل ک یوسف او اطرحوه یا اور زویدل را ارزن یزمکتا یخل لكم مخالب شتاسو تا وجه ابيكم مخد پلار استاسو وتكونوا او شیبتاسو من بعد رسل دینا قوما صالحین قوم نیکا دا یوسف علیه السلام به مخینه لرکو خیر د رسو به توبه وباسو کنه رسو به سو باسو توبه وباسو دا دیرونو یو بلکې مشوره وکړه زمون پلار د یوسف علیه السلام د بنیامین سره مینه کوي او موږ سره نه کوي خو د دې علاج دا دی چې دا یوسف به مخینه لرکو نو چې دا خو د مخینه لرکو رسو به توبه وباسو بیا باندې عملونه کوو قتلوا قتل کا یوسف او اطرحوا یا اور زوی دلرا ارزن یزم کتا یخلو لكم خالب شتاستا وجه ابيكم مخد پلار استاسو وتكونوا شیبتاسو من بعد رسل دینا قوما صالحین قوم نیکان قال قائل منهم ويون کې د دینا اکثر مفسرین وایي د دینه مراد يهودا مشرور دي مشرور چې داغه په ځل کې لګ رحم وو قال قائل ويون کې منهم د دینا لا تقتلوا يوسف موجن يوسف اول خو دوی منع کړو یوسف موجن خو دوی وینا موږ باغه وجنو موږ لرکو بل لار موږ سره نشته نو هغه چې خامخا دا کار کوي کنه نو وجن یما او په یو کوی کې ورتاو کوي خبره بخلاص شي یا به مار لړم چې نستاسو لاسونه بده په وینو باندې سره نشي یا به په وبو کې غرق شي یا به کافری والا راشي پورته به کې نسله د مرګ کوي په خپل باندې وخام والقوه ورزویدل را فی غیابت الجب پتاک د کوی کې یلتقطه اوچت پک دلرا بعض السیارته بعض مسافر ان کنتم فاعلین کو چي تاسو کوم کې د دې کارو قالوا اول بس مشوره رااله چې یوسف علی السلام د مخینه لرکو نو پلار ترالو قالوا اول یا ابانا ای پلار زمونږه مالکا سشوی تعالی را لا تامنا چې ته اعتبار نه کوي په مونږ باندې علی یوسف په بار د یوسف علیه السلام کې و انا له او یقینا مونږ ددو لناسحون خامخ خیر خوایو ارسله الی قدلرا معنا زمون سرا غدن سبا يرتع میوی بوخی ويلعب اولوبی بوکی و انا له او یقینا مونږ ددو لحافظون خامخ حفاظت کوونکیو مونږ سیر لزو چکر لزو نو دا یوسف علیه السلام زمون سره پرې د ودی بل نبی وکي ځان لو میوی بوخری
قال او فرمایل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انی یقینا زچما لا يحزنني غمجنی ما لرا ان تذهبوا به چې تاسو بوزئ دلرا واخاف زيريغما ان ياكله الذئب چې وبخري دلرا لیو شرمخ په درنه اخري وانتم تاسو عنه ددنا غافلون خبر ای لا خبر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ولې وکړه چې شرمخ په درنه اخري یا خو دا ځکه وکړه چې په کنعان کې شرمخان زیاتو انت شرمخان زیاتو نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو چې دې بدر نشر مخ خوري ځکه د ماشوم دې ځان د بچنه کې تاسو خو به او تختای نه دې ځان سره مبیایي او بعض مفسرین لیکلي دي وینه دا یعقوب علیہ السلام دا خبر ځکه وکړه چې یعقوب علیہ السلام دغه نسورز مخ کې خوب ولیدو خوب اینی چې یعقوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په میدان کې ولاړ دی او یو له شرمخان دی هغه په حمله کوي په یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو له شرمخان په حمله کوي نه شرمخان په یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله کوي خو په دې کې چې کوم غټ شرمخ ته هغه د نور شرمخان لړکی ددنه دا نه شرمخان ته حمله کوي په دې نسو کې یو شرمخ داسې دی چې دې ته بچ کی او بیا وی دا یوسف علی السلام په ځمکه کې پناه شو ډوب شي دا خوب یعقوب علی السلام لیدل نه یاد د خوب د وجې نه دا خبر وکړه چې یې کوم شرمخ په درنه وخوري او یا دا خبره ځکه وکړه چې په کنعان په ځمکه کې سو شرمخان زیاتو قالوا اولدي لئن اكله الذئب كچري اخر دلر شرمخ ونحن غصبه او مونږ یو ډلې یو ان یقینا مونږ اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخ تاوانیان بيو مونږ رو جماعت لس کسان دې زموږ شرمخ څنګه ماتي فلما ذهبوا به نو بهر حال یعقوب علیہ السلام په دې باندې مجبور کو چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورسره پریدي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دوی د ځان سره روان کو او دلته کې بیا فلما ذهبون مخکې عبارت محذوف دی سمانا چې فعلوا به ما فعلوا من ضربه وشتمه دوی چې د یوسف علیه السلام سره په لار باندې سکول هغه سره وکړو مفسرین لیکلي دي وی یعقوب علیه السلام د دوی سره بار تر ورچ دوی تل ولاړ ورته د شان ورته قتل نو دا یوسف علیه السلام به کله یو ور په وګا غستو کله بل ور په وګا غستو زمکه نه ورته خو چې کله د یعقوب علیه السلام نه پناه شو کنه نو یوسف علیه السلام زمکه تراته کوخ کته زمکه ترويش په خپل ځا نو تفسیر قرطبی لیکي یوسف علیه السلام په لار باندې روان وستړ شو نو دې به کله یو ور لته کله بل ته چې ما اوچت کا نو دوی به یو بل ته ټیل وخو او دا خبره به ورته کوله چې هغه نور اوس پګمې او یو لستوري کم ځای دی هغه دی راشي کنه تا دې ستا امداد دی وکي د دې ځنه مفسرین لیکلي وي دارونه په دې خوب باندې خبر شي د دې په خوب باندې دوی خبر شي نو ځکه دا خبره کوله وی هغه یو لستوري کم ځای دی او هغه نور اوس پګمې کم ځای دی راشي کنه ستا دې امداد وس وکي تا دې بوزي کنه یوسف علیه السلام په لار باندې ستړی شو نه شوتله خو دوی به د لاس نه راکاږي خو چتوي نه حتی در دې پورې چې ځنګل ته ورساو نو چې کله ځنګل ته ورساو نو فلما ذهبوا فظهر کله چې بوستو دوی به دلرا چې دې بوستو واجمعوا او راجمشوا ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابت الجب پتاک د کوی کې پتاخچه د کوی کې دې وګرځي نو واوحينا فلما ذهبوا فسر کله چې دوی فلما ذهبوا هر کله چې بوستو به دلرا واجمعوا او راجمشوا ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابت الجب پتاخچه د کوی کې نو چې کله دې کوی ته ورتاو نبی یوسف علیہ السلام چې کوی ته زورن کو یوسف علیہ السلام د کوی هغه کما غاړه چې دغه په لاس باندې کلا کوي ولا کله کني ولې دوی لاس کو راول هغه لاسونه کلک کړیو نو دوی هغه راوخی جو کمی سي ته وستو او یو رسۍ و پاغي پورې اوتړو او کوی ته ښکته زورن کو نو چې زورن دې کو هغه رسۍ پسې چني ته ورسې رسۍ پسې کټ کړه ښکته ورتاو کو نو فلما واوحينا وحي وکړمږه الیه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته لتنبئنهم چې خامخا خبر کی دوی لرا به امر پکار د دوی باندې هاذا چې داده وهم لا يشعرون او دوی خبره دا کوم وحي وکړه په دغه ټیم کې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دی او پیغمبر ته وحي ملاوي کی په سلوختم کال باندې نو دی وحي نه مراد الهام دی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى د موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور تکړو پزړه کې ته دا خبره ورواچوله چې دا موسی په صندوق کې بند کا په دریاب کې ورتاو کا موسی علیہ السلام مور پیغمبر نه وکنه دې ته الهام ول شي الله تبارک وتعالى نیکانو خلکو ته پزړه کې یو خبره ورواچي نو الله تبارک وتعالى دته پزړه کې دا خبره ورواچوله چې مخ پکې یو وخت روان دي دوی به ته په هر څه په دی باندې خبر کې وجاءوا او دوی رالو اباهم پلار فلتا عشاء ماسوتا يبكون جړلي د دروغ جړای کولا قالوا اول دوی یا ابانا اے پلار زمونږه ان ذهبنا یقینا مونږ لاړو نستبقوا من دم وخلي وتركنا فريخ د مونږه یوسف عند متاعنا په خوا د سامان خپل کې پلار مونږ چلاړو الته کې خود منډ مقابله کولا نو یوسف خپل سامان ته کنه ولې ځکه چې د ماشومو نو فاكله الذئب اخر اغلر شرمخو خوړو ځکه چې پلار چې دوی ته دا خبره وته وکړه کنه زه یریږم چې د بدر شرمخان مات کی نو دوی خبره زړه ته واچوله چې چل خو دراته وخو چل دراته اوخو موږ دغه خبره کو چې د شرمخ مات کړي دي
وما انت او نه تو بمؤمن یقین کون کې لنا پمن باندې ولو كنا صادقین اگر کوم د یریشتنی وجاءوا راتله وکړو علی قمیصه په قمیص دغه باندې بدمن کذب پوینه دروغ جنا چې کله یوسف علی السلام نه قمیص وستنو چيله حلال کو او د هغه چيلي په وینو باندې قمیص سور کو او یراو ته په باندې یقین نه خدا قمیص ته وګور د وینو سور دی نو چې یعقوب علیه السلام قمیص ولید کنه نو په جړا شو یوسف وخيار شرم خو چې زما د زوینه روح قمیص استلې ده سمره وخيار شرم خو چې د زما د زوینه قمیص روح استلې هغه شلول هم نه په وینو باندې سور کړی دی زه چې کله انسان دوکه کوي چل کې کنه دغه به خامخا داسې یو نقطه پاتې کیږي چې پاغه سره د دوکه او پراټ ښکار شي نو د قمیص په وینو سور کو خو دې ته ونه کتل چې دا خو روح قمیص اغسته خو نشلو